دی چې په امام الانبیاء باندې خپل جان خپل مال خپل اولاد حتی چې خپل سرونه او خپل وینې په قرباني کړې وي د احد میدان دی امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د 200 صحابه کرامو سره د 3000 لشکر سره لګیا دی د کافرانو مقابله ده مشرکانو یو افوا پیلاو کا چې مونږه امام الانبیاء شهید کو دا یو داسې د غم آوازو چې مشرکانو کې یو مشرک دا آواز وکړو او شیطان لعین دغه آواز په هوا کې اوچت کو د صحابه کرامو غوږونو ته دا خبره ورسېدله چې امام الانبیاء شهید شو صحابه کرام هغه صحابه کرام چې د غر نه لوی لوی سینې وي هغه صحابه کرام چې د غر نه اوچت همتونه د هغې همتونه ختم شو او د عمر فاروق رضی الله عنه مبارک غنت شخصیت هغه مبارک فرمای چې رسول الله مبارک دنیا کې نشتا او هغه مبارک شهید شو مونږ د چا لپاره او جنگیږو مبارک راضی او د غر سیټ ته چې د اډه لګی او مبارک چې د خفغان کې دی ټول صحابه کرامو کې یو بېچینی چې د خورشوا د صحابه کرامو حوصله ختم شي په دغه ټیم کې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د کفارو په منځ کې گیر دی گیر چاپیره کفار دي صحابه کرام وای رسول الله مبارک شهید شوی دی هغه په خفغان کې مبتلا دي امام الانبیاء نه گیر چاپیره سلور پتنګان دي سلور عاشقان دي درې صحابه کرام دي یو صحابیه ده داتې نه گیر چاپیره تاویږي که یو طرف نه غش راځي د غشي هغه مقابله کوي که کافر راځي پلاس کې ور سره توره ده د مبارک بل طرف نه راتاویږي یو طرف ته حضرت طلحه رضی الله عنه مبارک ولار دی بل طرف ته ام عماره رضی الله تعالی عنها هغه مبارک کار ولاړه ده او غیر چاپیره کافران دي په دغه دوران کې دی مبارکان لګیا دي او د امام الانبیاء نه غیر چاپیره دفاع کوي حضرت طلحه رضی الله عنه مبارک ته فرمای یا رسول الله لا ترفع راسك اے د الله محبوبه خپل سر مبارک موچته وي حسینا چرته غش را نشي او تاسو مبارک ته تکلیف اون رسیږي اے د الله محبوبه تاسو خپل سر مبارک ټیټ کړئ د مبارک خپل سینه پر رسول الله مبارک باندې برنی ولیدا او تقریبا 77 د غش او د تور گزارونه راځي حضرت طلحه رضی الله عنه مبارک په لګيږي خو امام الانبیاء نه پرېږدي امام الانبیاء یو گزار ته نه پرېږدي په خپل وجود باندې 72 گزارونه د تورو د نیزو د غشو چې دی هغه برداشت کوي خو په امام الانبیاء باندې یو گزارم پیرزو نشي ګوره دې ته محبت وایي ښه دې ته محبت وایي چې ګیر چاپیره کافرانی او ته لکه د پتنګ غوندې تاویږي ځکه څلور کسان به څلور طرفه څنګه سنبالئ خدا محبت و الہ العالمین دغه سے محبت زمونږ استاسو په سینو کې پیدا کی عزیزان محترم زمونږ استاسو مهمان خصوصي هغه مبارک تشریف فرمای شوی دی نور استاسو او د هغه ترمنځ حائل جوړېدل نه غواړم هغه ته دعوت ورکوم جناب فصیح